درېمه سپاره 14 نمبر رکوع سوره آل عمران 8 نمبر رکوع بسم الله الرحمن الرحيم وقالت طائفة من أهل الكتاب ويو جماعة أهل الكتاب آمنوا إيمان بالذي بخ كتاب باند أنزل نازل شوي على الذين بخ خلق باند آمنوا إيمان والد وجه النهار دورة زي شورو کې وکفرو آخره فما خام کې منکر شي لعلهم يرجون لپاره دې چې دوی وګرځي ولا تؤمنوا تاسو یقین ملرئ الا لمن تبع دینکم مگر د هغه سړي څوک چې د ستاسو دین پیروکار شي قل ته ورته فرمایا ان الهدى هدى الله بشک هدایت د الله هدایت ان یؤتى احد مثل ما اوتیتم چیرته ورکړل شي په مثل د هغه څه چې تاسو درکړل شي یو کس ته او یحاجوکم یا تاسو بیا هغه باندې دلیل وګرځئ عند ربکم د خپل رب په نسبت باندې قل ته ورته فرمای ان الفضل بید الله بشک فضل د الله په دسته قدرت کې دی یؤتیه من یشاء ورکوي چاته چې خوښ شي فضل الله کوي چې پچا باندې خوښ شي والله واسع علیم الله وسعت ولا علم والده یختص برحمته من یشاء خاص کوي په خپل رحمت سره چاته چې خوښ شي څوک چې خوښ شي والله ذو الفضل العظیم الله له فضل والده ومن اهل الكتاب من ان تامنه او د اهل کتاب نس اغدي کچیرته دوی خواته بکنتار یودی الیک یو دینار یو لوډ دینار یو ډیر ورکه یو پاند ورکه نو دی بیا تاسو ته حواله کوي ومنهم اولد یهودیان من هر هغه کس ان تامنه بدینار کچیرته د یو هم دینار ورکه لا یؤدیه الیک نو دی بیا تاسو نه حواله کوي الا ما دمت علیه قائما مگر تر سو پورې چې د پسر باندې ولاړ ذالک بانهم دا په دې سبب سره به شک دوی قالوا وليس علينا في الاميين سبيل ان پړو خلکو ته په مونږ باندې څه مؤاخذه نشته زمونږه دوی په معامله کې څه مؤاخذه نشته دی وینقولون دی وای علی الله الکذب الله په ذات باندې دروغ وهم یعلمون په داسې حال کې چې دوی پوهیږي بلا من اوفا بعهده ها ولنا سوک چې خپل عهد پورا کړي واتقا پرهیزګاری اختیار کړي فإن الله پس بشک الله يحب المتقين خوخوي پرهیزګاران ان الذين بشک خلق يشترون بعهد الله اغه خلق چې عهدونه اخیستوي و ایمانهم خپلو قسمونو په بدل کې سامانن قلیلا لک شانت مال د دنیا اخیستل کوي اولئک دا خلق لا خلاق چنشت صحیح سلام دوی دی پار په آخرت کې ولا یکلمهم الله الله بن دوی سره کلام فرمای ولا ينظر الیهم یوم القیامه الله بدوی طرف ته په ورځ قیامت نه ګوري ولا یزکیهم او نه بدوی پاک ولهم عذاب الیم او دوی دی پار درد ول عذاب دی و ان منهم لفریقا او بشک په دې اهل کتابو کې یو جماعت ته یلؤون السنتهم بالکتاب په کتاب کې دوی څه کوي په خپل جبو سره اوړول کوي لتحسبوه من الكتاب چې تاسو دا ګمان کې چې دا حصہ د کتاب دی وما هو من الكتاب او حال دا چې دا د کتاب حصہ نه وي ويقولون دی وای هو من عند الله الله له جانب دی دا وما هو من عند الله حالانکه دا الله له جانب نه وي ويقولون دی وای علی الله الكذب الله په ذات باندې دروغ وهم يعلمون په داسې حال کې چې دوی پوهیږي ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم د سړی دا حق نه دی چې الله د کتاب او حکمت ورعطا کی والنبوت او نبوت ورعطا کی ثم يقولون دی ثم يقول بیا ویل الناس خلقنا كونوا عبادا لي زما بندگان شي من دون الله الله نه علاوه ولكن كونوا ربانيين ها دا بوای چې تاسو شي الله ول بما كنتم تعلمون الكتاب په سبب د دې چې تاسو کتاب زده کوئ او بما كنتم تدرسون او په سبب د دې چې تاسو د کتاب درس کوئ ولا یامرکم او حکم به تاسو نه کوي ان تتخذوا الملائکه والنبیین اربابا ادا چې تاسو فرشته او پیغمبران خدایانو ګرځوي آیا امرکم آیا تاسو حکم کوي بالکفر په کفر سره بعد رستو اذ انتم مسلمون رستو د دې چې تاسو مسلمان شئ